دا دواړه منډې وایي بس طبقات تسنیه ده. یوسف مخکې منډې وې، زلیخا ورپسې ده. وقدت قمیصه او شلولې و دې زلیخې کمیس د یوسف لره من دبر د شانه، د شانې ورته لاس اچولی و او کمیس یې له په لاس کې ورغلی و، بس کمیس یې شلېدلی. وألف یا سیدها لدى الباب، وموندو دې دواړو سردار خپل لره، مولا خپل لره په نيزه دروازې باندې. د یوسف مالک دی او د زلیخې خاوند دی، قطمیر، او دا په دروازه کې او دا بې ټیمه راغی کورته. چې ولیده دا خو ډېره عیاره ښځه وه زلیخا، نو دا پوه شو اوس خو به خاوند به کارېږي، نو فوراً فعل یې وکړو او ویې قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا، وویل زلیخې ما جزاء من اراده، څه ده بدله د هغه چا چې اراده کوي په کور والا ستا باندې د بدۍ، لکه ده ماته لاس واچولی عیاذ بالله. دا لویه ګناه ده که نه، چې ګناه سړی په خپله وکړي او ثم یرمي به بریئا، دا دې دعوه وکړه. که دې دا دعوه نه وی کړه نو یوسف علیه السلام هم دغه جواب به یې نه کولی، او بیا وله سزا هم په خپله تجویز کوي دا الا ان یسجن وعذاب الیم، د داسې سړي سزا نه ده مګر دا چې یا جیل کې واچولی شي او یا عذاب درناک ورکړي شي، په کوړو ووهلی شي. دا خبره یې وکړه. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من اهلها، یوسف علیه السلام ویلي چې هغه څنګه چل دی یوسفه، هي راودتني چې دې زما نه مطالبه کړې وه عن نفسي، زما د ځان چې ته ما سره زما خواهش پوره کا. اوس قطمیر حیران شو چې دا څنګه معامله ده. سید قطب شهید رحمه الله فی زلال کتابی کی او د مصر دی وایي چې مدارک هم لیکلي چې دا قلیل الغیره، دا ډېر بې غیره دی. سید قطب شهید خو یو ډېر لوی شخصیت تیر شوی دی، هغه په دین او په دنیا دواړو کې ماهر دی، او د مصر حکومت بار ته لېږلی او لوی تعلیم یافته دی دا، او یو ډیګرۍ وي ورسره. چې راغی نو د حسن البنا شهید په تلمذ او شاګردۍ کې چې لاړ نو بس د هغې مخالف شو، ځکه په بیا پانسیب وکړ. فی ظلال القرآن مصنف سید قطب شهید شهید الاسلام هغه وایي چې دقسې وګوره دا سرمایهدار او د سرمایهدار نظام چلونکي هغې دقسې قلیل الغیرتي لکه دا چې هغې بیا په خپلې ښځې هم د هغې په کنټرول کې نه وي، خپلې لوڼه هم د هغې په کنټرول کې بیا دي. نو دی غلی غوندې پاتې شلو. اوس په خبره کوم وروسته وشاهد شاهد من اهلها، ګویي کړه یو ګواه د کورنۍ د زلیخې نه. دوه خبرې دي، یا وړوکی دی په زانګو کې پروت دی، هغه گویا شو دا خبرې وکړي، او دغسې د ګڼو خلکو صفایي الله د ماشومانو په خوله کړې ده په جوریج باندې چې هغه زناکارې ښځې دعوه کړې وه. یو ډېر لوی بزرګ عالم او په خپله عبادتخانه کې به ناست و، او هلته یوه زنانه وه او شپنکۍ غوندې وه، او د هغې زوی وشو، او خلک ویل دا د کوم ځای نه؟ ویل دا دې ګرجه کې چې ناست دی را سجدې چې لګي. خلک راله او جوریج یې وواهه او کمرې هغه کوټګۍ وله ورانه کړه عبادتخانه، جوریج غږ نه کوي. بیا ویل ولې یې لکه دا ته غږ نه کوې؟ هغه ویل بس څه ویم ما ته مور خیرې را رسېدلي دي، زه په مانځه ولاړ وم، مور مې چې جوریج ما غږ نه ورکوم، چې خدای په مانځه ولاړ یم مور نارې وایي. بس مور غوسه شو ما دی چې خدای دې هغې پورې مه مړ کوه جوریجه چې د زناکارو مخ در باندې خدای ویني، به دا زما دغه مور خیري دي ما پورې ولګېدي. دی راووته هغه ښځه وړوکي له تی ورکوي، وړوکي ته جوریج ماشومه
یا بابوس دا الفاظ یا بابوس ای ماشومه ستا پلار څوک دی هغه مور هغه ته پرې خو خولې راستانه کړه ویل هغه غره کې چې ګډې سره یا هغه غره کې ګډې سره شپن کې ویل هغه دی زما پلار خلک سخت خفه شو او جوړه چې ستا کوټه نه ده کمره سرو په خښتو له ساته هغه ویل نه د کټو نه ساته سره مینې دی په کار دا چې شوي دي نو دا انګوړو کې هلک دی په زانګو کې پروت دی او تپوس چې ته وشه هغه بس ګویا شو چې کیسې مه کوئ خو دا موقع وګورئ که د هلک کمیس د مخکې نه شلېدلی دا ښځه رښتینې ده او دا هلک دروغجن دی دا هلک حمله کوي نو ځکه کمیس د مخکې نه شلېدلی او وګورئ که کمیس د شا نه شلېدلی و نو دا هلک دې تښتي او دا ښځه رانیسي دا ښځه رانیسي نو دا کمیس د شا نه شلېدلی او دا سړی صحیح دی او دا ښځه ګناهګاره چې کمیس وکتی شو کمیس د شا نه څیرې و نو کتبیر پوه شو چې دا کار ورانې ټول په ښځه کې دی اوس به راشي تاسو ګورئ ان کان قمیصه کوي کمیس د یوسف قد من دو قبل شلېدلی د مخکې طرف نه فصدقت دا ښځه رښتینې ده وهو من الکاذبین او دا هلک د دروغجنو نه دی دا او ان کان قمیصه قد من دبر او کوي کمیس د ده شلېدلی د شا طرف نه فکذبت نو دا ښځه دروغ وایي وهو من الصادقین او دا هلک د رښتینو نه دی فلما رأى قمیصه کله چې ولیده کتپیره کمیس د یوسف علیه السلام قد من دبر شلېدلی د شا طرف نه قال ویل انه من کیدکن یقینا دا کار دا چل ستاسو نه دی ای بیبیا زنانو ان کیدکن عظیم یقینا ستاسو چل ډېر زیات خطرناک دی ښځو ته وویلي چې تا ښځې ته وویلي چې دا ټول ستا مکر دی او ستاسو مکر چې دا ډېر لوی دی ګوره شیطان باره کې راځي چې د شیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا د شیطان مکر ته قرآن ضعیف ویلی دی پر زنانو مکر ته عظیم ویلی دی دا ډېر خطرناک دی نو ځکه وایي نو دا او یوسف ته وایي چې ارزن هذا یوسف یا یوسف ای یوسف ارزن هذا مخ واړه دې خبر دا خبره کې بچا سره باس نه بس غلې شزا او دې ته وایي واستغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين واستغفري لذنبك بخنه وغواړه د خپلې ګناه لپاره یقینا یې ته د خطا کارونه لو بتا کې ده خدا قلیل الغیرت بې غیرته وده چې ترخه خبره یې ورته ونه کړه او دا که سید قطب شهید تاسو دا یو ګورئ زلال کې تاسو ته به وګورئ دا چې دا سرمایدار خلک او دا لوی لوی دا موږ او تاسو چې ورته په ډېر دور نظر باندې ګورو دا ټول غریبانان دقه سې د ښځو مخکې عاجزان کمزوري ډېر بچوانان وقال نسوة فی المدینه وویلې زنانه په ښار کې دا زنانه پنځه زنانه دي او دا د بادشاه د کورنۍ سره ټچ یو د ساقي ښځه ده یو د خباز او د نانبهي ښځه ده یو د څوکیدار ښځه ده او یو چې اسونه بسونه ساتي د هغې ښځه ده او یو ښځه د بل وزیر ده د خاصو خلکو ښځې دي هغې دا با شروع کړه چې یاره دا دې ښځې ځان ډېر سپک کړ ته ګوره دا خپل غلام ته یې لاس واچو وقال نسوة فی المدینه وویلې زنانو په ښار د مصر کې امرأة العزیز تراود فتاها عن نفسه ښځې د عزیز مصر مطالبه کړې د خپل غلام نه د ځان د قد شغفه حبه یقینا دننه شوی دا هلکه دا دننه شوی دی دا هلکه هغه پردې د زړه د تا په اعتبار د مینې سره د یوسف دا مینه د زلیخې د زړه هغه تور ځای ته رسېدلې ده زړه کې توره مینه یې دننه هغې ته سویداء القلب وایي نو دا د دې هلک دا مینه
د دې د زړه هغه پردو کې دنه هغه تورې وینې ته رسېدلې انا لنراها فی ضلال مبین یقینا اینو موږ دې له په ښکاره خطای کې ډېر سپک کار کړی دی نو دا خو ډېره بده وه فلما سمعت بمکرهن کله چې واورېده دا میټینګ نه دي او دا منصوبه او دا کم خبرې چې وکړې ارسلت الیهن جواب یې ورپسې ولېږه پنځه دا دي او 35 یې ورته نورې کړې 40 زنانو میټینګ کې راوړل واعتدت لهن متکئا او تیار کړې دي د پاره تکیاګانې او صوفې ورته چاپېره کېښودې او یو زبردست ډوډۍ وله کړې ده او چې کله دا میوې خوراک راغی او میوې کېښودې شو تېرې چاړې پکې پرتې دي او هرې ښځې ته صوفې مخې ته میز دی او په هغې ورته پلیټ کې چې کوم دی فروټ کېښودې شو چاړه پکې تېره او دی یوسف علیہ السلام نزدې کېنولی دی پټ او چې کله دوی دا مالټې راواخیستې یا فروټ چې په چاړه پرې کېږي او داسې پرې کوي او په دې کې ورته ویلې وآتت كل واحدة منهن سکینه او ورکړه دې زلیخې هرې بې ښځې ته د دینه چاړه سکینه چاړې ته وایي نو چې چاړې وله ورکړې او دوی دا چاړې پرې میوې راولګولې وقالت تخرج علیهن ویلې زلیخې راوځه یوسف پرې زنانو باندې یوسف علیه السلام راووت داسې تېر شو فلما رأینه اکبرنه کله چې ولیدې دې زنانو یوسف لرا اکبرنه ډېر لوی وګاڼه دا نو څه بلا وقطعن ایدیهن او کټې کړه خپل لاسونه لرا د میوې نه چاړه ووتله د بلاس پرې کو مزاره خبر نه دی وقلنا حاشا لله او ویلي حاشا لله پاکی د الله لرا ما هذا بشر دا انسان نه دی دا خو انسان نه دی څه دی ان هذا الا ملک کریم نه دا مگر یو فرشته پاکه ده یو مزداره فرشته ده انسان خو موږ داسې نه دی لیدلی انسان خو موږ داسې نه دی لیدلی اوس زلیخې ته موقع راغله بدماشه وکړه موقع ورته راغله ما پسې خبرې کولې او ټولو لاسونه پرې کړه فذلکن الذي لمتنني فيه فذلکن تاسو ته وایم ای ښځو الذي دا هغه هلک دی لمتنني چې تاسو ملامته کوم ما لره په دې کې دا پخوا د طالبان یو بل هلکه لمتنني څه صیغه ده داسې تپوسونه به خلکو کول دا یو زمانه وه د علم د شوق او د مینې دې وجې نه خو د علم صیغې مصنف په خپل کتاب کې مستقل باب کې خو د باب الصیغ او ناشنا صیغې پکې طالبان ته وښودې خو طالبانو به دا شوق څوک ورکوي نو لمتن دی که نه تن او بیا نون د وقایې دی او یې د متکلم مفعول به ده زلیخا ته دا ضمیر راجع دی او دا د تن ضمیر د زنانه او څلوېښتو ته راجع دی فذلکن الذي دا هغه هلک دی لمتنني چې تاسو ملامت کوو ما لره په باره د ده کې ولقد راودته دا ډېره بې حیا ښځه وه ولقد راودته عن نفسه یقینا ما مطالبه کړې ده د نه د ځان د ده په دې مجلس کې دا خبره کوي فاستعصم د زمانه پوره ځان بچ کړی دی پوره ولئن لم يفعل ما امره قسم دې که دې ونه کړي هغه چې زه ورته حکم کوم اوس هم ورته وایم قسم مې دي چې دی کار ونه کړي زه ورته د کومې خبرې حکم کوم نه لیسجنن خامخا دی به واچولی شي په جیل کې او لیکونن من الصاغرین او شي به د سپکونه د چرسیانو بنګیانو قاتلانو د غلو رازنانو سره به یې د ژوند کوي صاغرین معنا ده جیل ته ویلی یوسف علیه السلام چې دا دمکي واورېده نو ډېر خفه شو او الله دې لاس اوچت کړه قال رب السجن احب الی ای زما ربا جلخانه او جیل غوره دی ماته مما یدعونني الی دا هغې نه چې دا ښځې ما څه ته دعوت کوي یدعونه جمع راوړله ځکه دا ټولې چې وي نو دا
هم لیونی شو. نو ورته وایي چې د مولاګۍ خبرې دې منه او زمونږ هم کله پکې کله کله خیال ساته که نه. نو د ټولو مطالبه شوه. نو ځکه یوسف علیه السلام دعا کې ټولې جمع کړي، ای زما ربا جلخانه ډېره غوره ده ماته، مما د هغې په حاشینا یدعونني الیه چې رابلي دا زنانه مال راغې ته، والا تصرف عني کیدهن، ای زما ربا که وانړې مانه چل او تدبیر د زنانو، اسبو الیهن زه به مایله شمه زنانو ته، واکن من الجاهلین او شم به د ناپوهیونه. فاستجاب له ربه قبول کړ یوسف دپاره رب د ده، فصرف عنه کیدهن وایله دینا چل د زنانو، انه هو السمیع العلیم یقینا د الله اوریدونکی د هر چا دعا دی، العلیم پوهه دی. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. بیا د کتبیر دا کورنۍ دا خبره داسې ډنډوره شوه او د مفسرین لیکلي چې دا ډېره عیار ښځه ده چالاکه. دې خاوند ته وویلي چې دا هلک دی که نه دا کنعاني هلک دا زمونږ غلام دی، خو ته خو زه په دې معاشره کې په شرمونو وشرمولم، دا زه یو ستم لګې یو بل تم لګې. حالانکه یوسف علیه السلام چکر چکر هغه دونه سپک نه و، خو الله پیغمبر سپکه خو نه. نو دا دې مفسرین لیکلي چې دا شیطاني ورته وکړه او ورته وویلې چې کتبیر ښځه ورته وایي یا مال اجازت راکړه چې دې بازارونو ته وځم او په خپله د ده جواب وکړو، او یا دا لږ چې کوم دا جلخانې ته وایي. نو قرآن بیان کوي ثم بدا لهم، بیا ښکاره شوله کورنۍ د زلیخې او د کتبیر ته، من بعد ما رأوا الآیات پس د هغې نه چې ولیدلې هغه نښې د صداقت د سچایي د یوسف په څه باندې لیسجننه چې خامخا به په جیل کې اچوي د لره حتی حین یو زمانې پورې.